أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. مخی دا اللہ تعالی انعامات ذکر شل، بیا بسیدہ بیانو شو چه اے خلقو دا اللہ نبغیر چه تاسو سوک هم را بلی د چا هم عبادت کوي نو ما یملکون من قطمیر اغی د ذره برابر یو سیز مالکان ندی، اغا ملکیت دا غی حیث هم نشته ده. اس دیز آیت مبارک کی بیا ذکر گئی اے خلقو دا تاسو چې د الله نه بغیر د څه هم عبادت کوئ، دا ستاسو آواز، ستاسو بلنه، ستاسو درخواستونه، سوالونه اوري هم نه. او که د داسې څیز عبادت کې چې هغه اورېدل کولی شي، لکه د یو انسان د بل انسان عبادت کوي، یو انسان بل انسان د خدای نسبت کوي، یا یو انسان شیطان ته د خدای نسبت کوي، یا په آخره کې به دجال راشي انسان که دجال ته د خدای هغه نسبت کوي. نو که دوی ستاسو څه خبره واوري نو یاد ساتئ قبلولی درله نشي، یعنی د هغې هغه ستاغ مصیبت ستانه لري کولی نشي، ستاغ حاجت او ضرورت پوره کولی نشي. نو داسې څیزونه چې د هغې په ملکیت کې حیث هم نشته، په هغې کې د اورېدو طاقت هم نشتی، په هغې کې ستا د بلنې، ستا د عبادت د قبلولو صلاحیت هم نشتی، او هغې ستا د دواړه جهان کې په یو موړ کې هم ستا په کار راتلونکي نه دي، په کار دې نشي راتللی. نو ولې د داسې کمزورو څیزونو عبادت کوئ؟ ولې د داسې محتاج او د ضرورتمند څیزونو عبادت کوئ؟ ان تدعوهم که چرته تاسو روبلی دوی لرا، یعنی د الله نه ما سوا نورو څیزونو لرا، یا تاسو عبادت وکئ د الله نه بغیر د دې نورو څیزونو چې په دغې زمانه کې اهل مکه دوی به د بوتانو عبادت کولو، بوتان به یې را بلل او د بوتانو نه کعبه او مسجد حرام دا ډک کړي او دغې بوتانو ته به یې سجدې کولې. نو ان تدعوهم که چېرته تاسو رابلئ دغې بوتانو لره، دغې د الله نه بغیر د نورو څیزونو لره، لا یسمعوا دعاءکم نو دوی ناوري ستاسو هغه بلنه. که لوډ سپیکر ورته په غوږ کې ولګي خو چې د ګټې جوړ بوت دی نو نه اوري، که د اوسپنې او د پلاستیک او د لرګي نه جوړ بوت دی نو نه اوري، آسې به ورته لګي، آسې به ورته غږېږي. لا یسمعوا دعاءکم دوی ناوري هغې بلنې ستاسو لره، ولو سمعوا او که چرته دوی واوري هم، یعنی که د یو جاندار سیز عبادت څوک کوي نو که هغه ستا دا خبره واهمري مستجابو لکم نو قبلولی درله نشي، جواب درله نشي درکولی، قبلولی نشي، ستاغ حاجت پورا کولی نشي.
یو سړی و د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په زمانه کې کم ځای ته چې به هم تللو نو یو کچ غونته کې بوت ور سره دا به د ځان سره ګرځاو که چېرته اوده کېدلو به نو هغې ته به یې سجده وکړه بیا به سملاس که راپا به سید نو هغې ته به یې سجده وکړه بیا به روان شو هر کار نه مخکې به یې دغې بوت ته سر ښکته کاو هغه ته به یې سجده کوله او د ځان سره به په هر ځای کې ګرځاو هم یو ورځ هغه په یو طرف روان دی دغه بوتې کېښودلو اخوا چېرته تقاضې له تللو لاړ شو چې واپس راتلو دی او د خپل بوت ته یې وکتل نو یو ګیدړ راغلی او خپۍ چوته کړې وه واړه بولې مې وکړه او ده په دې خپلو سترګو باندې ولید چې دی راغی هغه بوتې ونیو او لرې یې وغورځاو وی چې کوم څیز د ځان نه ګیدړ نشي لرې کولی چې ګیدړ راځي او میچازي به کوي او هغه د ځان نه نشي لرې کولی وی دی به زمانه تکلیفونه او مصیبتونه څه لرې کي دی ځان د هغه د ګندګۍ نه نشي پاکولی نو دی به ما د مصیبت او د تکلیف نه سره خلاص کي د هغې نه به مې څه بچ کي سیده راغلو حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته کېناست یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کلمه راته ووایه نو ډېر شي خلق داسې هم مسلمانان شوي چې په خپله یې د هغې خپلو بوتانو بېبسي لیدلې ده د هغې هغه مشاهده یې په خپله باندې کړې ده او د خپل زړه ورته اواز کړی چې دا لایق د عبادت نه دي دا د بلنې قابل نه دي او راغلی دی او بیا نبی علیه السلام ته ناست دي کلمه یې ویلې مسلمانان شوي دي په سفر باندې بتلل نو د ځان سره به یې د وړو نه د دې نه به یې بت جوړ کړو نو خپل چې سر راشن ماشن به یې راغستی او هغه به ختم شو او لا سفر به ورته باقي نو بیا به یې جو هغه بت به یې واغږو هغې کې به یې اوبه ور واچولې او د هغې نه به یې ځان له بیا روټۍ پخه کړه په دې هم یو کس مسلمان شوی چې دا څرنګې خدای دی چې زما ډوډۍ ته ضرورت شو بس اوبه مې ورته واچولې او ډوډۍ دې نه جوړه شوه ډوډۍ مې دې نه هغه جوړه کړه او پخه شوه نو داسې څیز څرنګې خدای کېدلی شي چې زه یې خورم زه یې ختموم او نوم نشان ورله ورکوم نو داسې شی الہ نشي کېدلی معبود نشي کېدلی زما خالق مالک نشي کېدلی نو را بغلو حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته به کېناست کلمه به یې وویله مسلمان به شو ولو سمعو او که چېرته بالفرض دوی ستاسو دا خبره واهمري مستجابو لکم نو دوی جواب نشي درکولی تاسو ته ویوم القیامت یکفرون بشرککم او په ورځې د قیامت به دوی انکار کوي د شرک ستاسو نه د تاسو چې عبادت کړی د دې نه به انکار کوي چې موږ خبر هم نه نو موږ په تاسو کې چاته ویلي چې زموږ عبادت وکړئ موږ په خپله د خدای مخلوق یو یا ګټه یو یا وسپنه یو یا لرګی یو یا پلاستیک یو موږ ته وګوره خدای ته وګوره موږ وروره خدایان نه یو زه یې ځان له چې څه کوئ هغه کوئ نو دقه خپل بوتان به ته انکار وکړي هغه به ورته خدای ګویا کي او منکر به شي تېنه او دوی به ورته وایي چې موږ ټول عمر تاسو ته سجدې لګولي موږ بچ کوئ زموږ سپارش وکئ هغه به وایي موږ په دې سپارشونو کې مو نه یو موږ په خپله بې بسه یو د خدای مخلوق یو دقه رنګې بعضو پیغمبرانو ته خلقو د خدای نسبتونه کول لکه یهود عزیر علیه السلام ته د الله زوی وی یا عیسایان چې دي نو عیسی علیه السلام ته څوک ورته د الله زوی وی او څوک ورته
عیسی علیہ السلام د خدای سره په خدای کې شریک ګڼي چې درې خدایان دي یو عیسی علیہ السلام یو د مور بی مریم رضی الله عنها یو الله تعالی او یو ډله پکې دا وای چې درې خدایان دي یو عیسی علیہ السلام یو جبرائیل علیہ السلام او یو الله تعالی نو دوی بتم انکار وکي چې مونږ چاتم نه دی ویلي چې زمونږ عبادت وکړي مونږ خو خپل ټوله زندگی دقه وظیفه سر ته رسوله چې تاسو ته مې ویل چې د خدای عبادت وکړي په الله باندې ایمان راوړئ نو ویوم القیامت او په ورځ د قیامت یکفرون بشرککم دوی به انکار کوي ستاسو د دې شرک نه ستاسو د دغه عبادتونو نه چې په دنیا کې مو کړي ولا ينبئک مثل خبیر او پوه نشي درکولی تا ته خبر نشي درکولی تا ته په شان دغه خبیر ذات کم علم چې تا ته الله درکوي کم پوه او کم عقل چې تا ته الله درکوي کم پوه او علم او عقل چې د خدای په کلام کې پروت دی او خدای درکوي دسی قسم خبرونه دسی قسم معلومات دسی قسم عقل پوها هیڅ یو مخلوق هم نشي درکولی نو د الله کلام سراسر علمیت سراسر حکمت سراسر پوها عقل او سمجھ د دې نه ډک او د دې په مقابله کې نور کلامونه نور کتابونه یا نور مخلوقات دسی قسم سمجھ او عقل او پوها هیڅ څوک چاته نشي ورکولی د دغه خلقو خبرې ماورئ چې د بوتانو عبادت پسې کېږئ بلکې د الله دا کلام واوره او د الله په عبادت پسې شه د هغه عبادت گزار شه ولا ينبئک او خبر نشي درکولی تا ته مثل خبیر پشان دغه خبردار ذات چې الله دی ان تدعوهم کچرت رابلی دوی لرا لا يسمعوا دعاءکم کچرت تاسو رابلی دوی لرا لا يسمعوا دعاءکم ندوی نوری اغبلن استاسو لرا ولو سمعوا او بالفرض کوایوری مستجابوا لکم ندوی جواب نشی درکولی تاسو دا ویوم القیامت او پورز د قیامت یکفرون بشرککم دوی با انکار کی د شرک ستاسونا ولا ينبئک او خبر نشی درکولی تاتا مثل خبیر پشان دا خبردار ذات